یو سړی و د دویم خلیفه اولاد نه و مدینې کې به زندگی تیروله خو څه کله امام موسی کاظم علیه السلام سره مخامخ شولې نی مولا شان کې به ګستاخي کوله اصحابو مولا ته عرض وکړلو چې مولا موږ ته اجازات وکړه سیدی دغه آواز همیشه دپاره بند شي خو مولا ته اجازات نه کولو مولا څه وکړلو دغه کس خونه یې معلومه کړله خبر شولو چې دا خپلې خونې نه بهر پټیو کې زمینداره کوي مولا آس باندې سپور شولو هغو پټیو ته ویرغللو او چې کله آس نه کوز شولو هغه کس ورباندې ډېر زور سره غږ وکړلو چې ما ته پاسل مه خرپوه حالانکې مولا یې هغه پاسل نه خرپولو بلکې هغه کس غوښته څه شان سره وي د مولا ګستاخي وکړم خو چې کله مولا ویرغللو ورسره مخامخ شولو مولا ډېر مینې محبت سره ونه پوښتنه وکړله چې دغه فصل باندې دغه زمینداري باندې تا سوره خرچه شوي دی هغه کس ورته وویله چې دې باندې ایما 100 دینار خرچه شوي دی مولا ورته وویله چې سوره امید دی ونه هغه کس ورته وویله ما ته غیب و علم نشته دی خو بیا ایما دوره امید ورنشته دی چې انشاءالله 200 دینار دا موته کوي مولا څه وکړل هغه کس ته یې 300 دینار ورکړل او بیا ورته دا هم وویله چې انشاءالله تا څه سوره امید دغه فصل نه انشاءالله مغوره به تا ته هغه هم کوي الله هم هغه نه بعد دغه کس څه وکړلو مولا دغه سلوکي څه کله ولیدلو دغه برتاوې څه کله ولیدلو مولا یې ټنډې باندې مات چې کړلو ټنډې باندې بوسه کړلو او بیا یې ورته عرض وکړلو چې مولا ما یې تا ډېره زیاته ګستاخي کړې دی زه تا نه معذرت غواړم هسې مولا ورته تبسم وکړلو او مولا ورنه لاړلو سبا ورځې باندې همدغه کس مسجد کې ناست دی خو چې کله مولا مسجد ته رانوتلو نو دی داسې وویله څه الله ته بهتر پوهیږي چې رسالت و امامت چا باندې وسپاري مطلب یې دا و چې امامت حقدار او د خلافت حقدار څه دی هغه امام موسی کاظم علیه السلام دی اندی سره د همدغه خلافت خوند کوي هغه نه بعد خلک ورپسې ارجامه شولو ورته ویویله دا څه معامله دی تا خو مخکې مولا پسې ډېر بد ویله بس دی به بیا دعا ته لاسونه اوچتول او مولا شان کې به دعا کوله خو مولا امام موسی کاظم علیه السلام خپلو اصحابو نه یوه ورځې پوښتنه وکړه چې تاسو کومه اراده وه چې د قتل اراده وه آیا هغه ډېره بهتره وه د ما چې کوم عمل وکړو که دا ډېر بهتر و نو دوستان عزیز غرض و مقصد مې دا دی دغې واقعې سره چې که څوک ډېر ګناهګار دی هم که څوک ډېر بد کارونه کوي هم موږ ته دا نه دی پکار چې هغه مو بېزتي وکړو بلکې داسې اقدام وکړو چې هغه اقدام ذریعې سره هغه انسان هغه کس مو راه راست طرف راولو